بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. د ټولو نه مخکې د بډګرام میډیا روم سمته مینوال لې کتونکي دي، خصوصا زموږ مسافرونه نن په بار دنیا کې اختر دی، ټولو ته د لوی اختر مبارکباد ورکوو. د هغې نه وروستو د قربانۍ حوالې سره مسایل خو ډېر زیات دي، خو یو دوه اهم مسلې هغې ته ستاسو توجه چې دی هغه راړه. زما عزتمندو د ټولو نه الله جل شانه د ټولو مسلمانانو ته د قربانۍ ورکولو توفیق ورکړي. قرباني په چا باندې واجب ده؟ د دې ډېر مسایل دي، خو خصوصا زموږ په کورونو کې موږ سړي قرباني کوو، زنانه نه کوو. حالانکه زنانو باندې هم قرباني چې دی هغه واجب ده. هغو په کور کې داسې لوښي چې د هغې مالیت د 50-60 هزار روپو په میز کې وي او هغه استعمالیږي نه. دغه شانتې شریعت د 3 جوړو اجازت ورکړلې، زیاتې کپړې وي، دا ټول په دې مالیت کې حسابېږي. د قربانۍ د وجوب حوالې سره د خپل علما کرامو نه، مفتیانو حضراتو نه تپوس کول پکار دي. په دې دور کې که موږ سوچ وکړو هر سړي سره په لاس کې موبایل دی، قیمتي سامان دی، تپوس ترې وکړو په پوره کور کې یو کس قرباني کوي، یا پلار کوي یا کور کې یو مشر کوي، نور کشران نه کوي. نو قرباني دا واحد داسې حکم دی چې دا په هر عاقل بالغ زنانه وي او که نارینه وي، او چې هغه مالیت د 50-60 هزار په میز کې وي، هغه باندې قرباني واجب ده. د قربانۍ د وجوب حوالې سره موږ له احتیاط پکار دی. د دې حوالې سره ټولو حضراتو ته خصوصي درخواست دی چې به قرباني دا د الله یو حکم دی، په دې واجب عمل باندې چې دی موږ عمل وکړو. دویمه خبره دا ده، تکبیرات چې کوم دي د لوی اختر کې هغه د نن سهار نه شروع شوي دي، لوی اختر 14 پورې تکبیرات تشریق ورته ویل کېږي. هغه یو ځل په زوره سړو دپاره ویل واجب دي، او زنانه چې دی هغه به ښایسته اواز سره وایي. نو دې باندې مو عمل کول پکار دي. دویم اهم مسله د قربانۍ سرمنې حوالې سره ده. نو تاسو به ګورئ نن سبا د سرمنې ریټ ډېر زیات ارتاو شوی دی او تقریبا د نیش برابر دی. نو دې حوالې سره موږ له پکار دا دي چې 50,000-60 هزار باندې موږ یو قرباني واخلو، نو د هغې هغه سرمن ذاتي استعمال کې راولو. مخکې به موږ دا سرمن چې مساجدو له ورکوله، غریبانانو له به ورکوله. تاسو یقین وکړئ چې زموږ مدارس چې دي، خصوصا مدارسو له به موږ ورکوله، زموږ د مدارس د نیم کال خرچه چې دی هغه به د سرمنو په چې کله میلاو شته نو هغه مد کې به هغه خرچه کېدله. اوس 1.5-200 روپۍ باندې سرمن د پوچتولو ګرانه ده، موږ هغه ذاتي استعمال کې راولو، یا تلف کو خخی کو. موږ کم از کم هر سړي چې قرباني کړله کم از کم 50-60 هزار باندې موږ قرباني اخیستې ده، نو کم نه کم 100 روپۍ موږ هغه مدارسو کې ورکړو. که خپل کلي کې یو غریب دی هغه له ورکړو، یو کونډه ده یتیم دی هغه له ورکړو. نو سرمنې حوالې سره موږ ټول مسلمانانو له په دې باندې انتهایی غور پکار دی چې بھئی دا سرمن موږ واخلو، خپل ذاتي استعمال کې راولو، ذاتي نه لګي او کم ډول وکړو، نو هغه ښه کړو. او کم از کم څومره طالبان مدارسو والا راځي، دا زموږ په علاقه کې غربا یتیمانان وي، نو هغې حوالې سره موږ د خصوصا مسلمانانو له پکار دا دي چې موږ مدارسو سره تعاون وکړو. زما عزتمندو دا مبارکې ورځې دي، په دې کې حج باندې یو غټ حکم دی د الله جل شانه، هغه نن سبا رکاو شوی دی. په لکاو خلک د پاکستان نه به حج لته د نورو ملکونو نه هغې باندې حکومت پابندي لګوله. نو هغه کم پیسې چې موږ سره دي هغه موږ کم از کم د اختر کې قربانۍ زیاتې واخلو، خپل ګاونډیانو غریبانانو یتیمانو خیال وساتو. خپل ګاونډ کې ما په خپل سکول کې چې زموږ چټیانې کېدلې ماشومانو ته ما وویل چې تاسو په اختر کې د اختر په ورځ اولنی کار دا کوئ چې څنګه غوښه تیاره شي، غریب یتیم کلی کې غوښه چې دی هغه نه تقسیم کړي، فوري طور باندې به هر کور ته چې دی هغه غوښه به ورسوي. د دې حوالې سره موږ لا غور پکار دی. واخر دعوانا ان الحمد لله.